الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Juz 26 حاميم سورة الأحقاف مكية بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سورة احقاف د سورة الجاسیه سره مشترکه دی یو شان دی. اولنی دوه آیتونه دیتا حوامیم ویل کیږي. دا دوه سورتونه د حامیم سره شروع کیږي. د سورة جاسیه او د سورة احقاف اولنی دوه آیتونه یو شان دی. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب نازل شوی دی دا کتاب من الله دا الله نه العزیز چې کم ډیر غالب دی حکیم او ډیر حکمت والے دی. ما خلقنا السماوات والارض اور ندی مونږ پیدا کړی دا آسمانونه او ځمکې وما اور هغه څه بینهما چې کم د دې دوانو په منځ کې دي الا مگر بالحق د حق سره د یو مقصد سره. دا بے مقصد نه دی پیدا شوی. و اجل مسمى او د همیشه د پاره نه دی د یو وخت مقرر د پاره دی. سورة الدخان کې عمده آیات ته وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. التاخره کې دی لاعبین چې دا اسمانونه او ځمکه او څه د دې په منځ کې دي دا د لوبو او د تماشو لپاره نه دی پیدا شوی. و اجل مسمى او دا یو وخت خاص مقرر د پاره دی. والذین او هغه خلک کفرو چې انکار کړي اما د هغه سنه انذرو چې د کم نه اغوی يرولې شویو معرضون اور اغوی مخ اړولیو. په دې آیت کې چې کم د الفاظ ترتیب دی نو هغه دسه پکارو والذین کفروا معرضون اما انذروا. هغه خلک چې کفر کړي معرضون اغوی مخ اړي اما د هغه سنه انذرو چې د کم نه اغوی يرولې شوی دي. But it's part of the beauty, eloquence and rhythm of the Quran چې اخر کې هغه لفظ دی معرضون صادقین غافلون کافرین. No, it's not poetry, دا شاعری نه ده. but هغه الفاظ هغه کې تقدیم او تاخير د دې د وجه راغلي تاکي هغه ردم برقرار وساتل شي او دا د قرآن بیوټي دا الیکوینس دی او یو ردم دی کم دلته برقرار ساتل شوی چې والذین کفروا اما انذروا معرضون. قل یا رسول الله دوی ته وایا ارایتم اخای ماتا یا اوهای ماتا ما هاغه څه تدعونه چې کم تاسو پکاروي من دون الله د الله نه سوا ارونی تاسو ماته اوخای ماذا خلقو من الارض چې سشي ماذا سشي خلقو دوی پیدا کړي تاسو دی معبودانو څه پیدا کړي من الارض د ځمکې نه ام لهم یا د دوی شرکن صحیح فی السماوات په اسمانونو کې ایتونی تاسو راوړي ماته بکتاب یو کتاب من قبل د دین مخ کې چې نازل شوی یعنی د قرآن نه مخ کې د څه کتاب نازل شوی هاذا د دې قرآن نه او آثارتن یا سبقیه یا ز هیستوریکل ډاکومنټس د تاسو سره آثار دي من علم چې کم د پخوانی علم نه تاسو ته راغلي ان کنتم صادقین اگر که تاسو سچ شئ. دا تاسو چې کم معبودان دي د دې په باره کې ماته څه الهامي ثبوت یا څه علمي دلیل ماته راکړي چې د دوی په اسمانونو کې څه شعر دی یا دوی په ځمکه کې څه پیدا کړي دي څه ثبوت مال راوړي د کتاب نه یا څه هیستوریکل ډاکومنټ. آثار آثرتن means د هیستوري ستاسو د آبا او اجداد نه لیکل شوی کاغذ دی تاسو سره من علم د هغوی د علم نه ان کنتم صادقین if in fact you are truthful. نقول یا رسول الله دوی ته وایا اریتم بلا اخای ماتا یا
ووایي ماته ما هغه څه تدعونه چې کوم تاسو پکاروئ من دون الله د الله نه سوا اروني تاسو ماته وښایئ ماذا خلقوا من الارض چې څه شی جوړ کړي دي دوی په ځمکه کې ام یا لهم دوی دپاره شرکن څه حصه ده فی السماوات په اسمانونو کې کوېشن مارک ایتونی تاسو راوړئ ماته بکتاب یو کتاب من قبل د دې نه مخکې چې کوم نازل شده دی هذا د دې قرآن نه د دې قرآن نه مخکې څه کتاب ماته وښایي او آثارتن یا څه کاغذ یا څه روایت یا څه لیکلی شوی شی من علم د علم په بنیاد باندې د علم په بنیاد باندې که تاسو سره څه لیکلی شوی څه کاغذي ناغه ماته وښایي ان کنتم صادقین اگر که تاسو سچ یې ومن ادول او څوک دی زیات ګمراه ممن یدعو د هغه چا نه کوم چې پکاري من دون الله د الله نه سوا من لا یستجیبو من هغه لا یستجیب له چې کم نه ورکولی شي جواب له هغه ته الی یوم القیامت د ورځ د قیامت پورې وهم جبکې هغوی ان دعائهم د دوی د پکار نه غافلون بالکل غافل دي و اذا هر کله حشر الناس چې راجمع بشي خلک کانو نو ای به هغوی لهم د دوی دپاره اعداء دشمنان وکانو او دوی به ای به عبادتهم د هغوی د عبادت نه کافرین انکار کوونکي امیجن چې حضرت عیسی علیه السلام عبادت شوی دی د عزیر رضی الله تعالی عنه په څه وخت کې بني اسرائیل یو فریکشن یو حصه به د بني اسرائیل چا چې د عزیر رضی الله تعالی عنه هم عبادت کړی دی دغسې په مسلمانانو کې څومره شراینز دي او څومره گریوز دي چې خلک ورته ځي او هغې ته دعاګانې کوي فار ایگزامپل عبدالقادر جیلانی د هغه په قبر باندې او داسې ډېر علما تیر شوي چې د چا د قبرونو نه شراینز غټ دغه جوړ شوي دي او زیارتونه جوړ شوي دي او خلک ځي او هغوی ته دعا کوي د هغوی عبادت نه کوي بلکې هغوی ته دعا کوي هغوی خو ځان له غافله دي هغوی خو ځانه په خپل قبرونو کې دننه دي هغوی ته څه پته چې زمونږ نه دعاګانې کېږي دا خلک راځي او موږ ته دعاګانې کوي چې موږ له دا وکړو موږ له هغه وکړو هغوی څه خبر دي عیسی علیه السلام ته څه خبر چې دا خلک زما عبادت کوي عزیر علیه السلام ته څه خبر چې د خلکو زما عبادت کړی ان فیکٹ هغوی خو به شاک they will deny it چې تاسو زمونږ عبادت کړی they will be in a shock چې مونږ خو تاسو الله طرف ته رابلولی تاسو زمونږ عبادت وکړو so they will be in a shock complete denial کې وي نو ومن ادولو اور څوک اور کم کس ادولو زیات گمراه دی ممن یدعو د هغه چا نه کوم چې پکاري من دون الله د الله نه سوا من هغه څه یا هغه څوک من کې اوس آیډلزم راځي بتان هم راځي چې یا د بتانو عبادت شوی دی او یا د خلکو عبادت شوی نو من هغه لا یستجیب چې کوم به د سره جواب نشي ورکولی لا نفي چې نشي ورکولی یستجیب جواب له هغوی ته الی یوم القیامت د ورځ د قیامت پورې د ورځ د قیامت په ورځ به بیا د آیډلز بوتان هم جواب ورکړي چې تاسو زمونږ عبادت کړو موږ د ستاسو نه بېخبر یو موږ خو ځان نه کاڼي نه جوړو او ستاسو په لاس جوړو نو موږ څه نه خبر یو وهم جبکې هغوی ان دعائهم د دوی د پکار نه غافلون بالکل غافل دي و اذا هر کله حشر چې راجمع شي الناس خلق کانو نو دوی به ای لهم د دوی دپاره اعداء دشمنان دې خلکو چې د رسولانو عبادت کړی د عیسی علیه السلام د عزیر علیه السلام دغسې په مسلم علما کې د چا عبادت چا نه دعاګانې شوي دي د هغوی قبرونه ته تللي دي او هغوی نه دعاګانې کړي دي نو دا خلک به دا سوچ کوي چې دا رسولان به اوس راځي یا زمونږ د علما به راځي او مونږ به بچ کی بلکې هلته به کیسه بالکل الټه شي دا رسولان به راشي او د دې چا چې د دوی عبادت کړي د هغوی سخت دشمنان به وي چې ښه تاسو زمونږ عبادت کو they will be like enemies دوی به دا سوچ کوي دا چا چې عبادت کړی دی چې اوس به دوی زمونږ سیویرز وي دوی به راشي مونږ به بچ کی بیکاز په دنیا کې مونږ دوی ته ډېرې سجدې کړې وې په دنیا کې مونږ دوی ته ډېرې دعاګانې کړې وې دوی به اوس مونږ بچ کی دا به زمونږ سیویرز وي اور الته به کیسه بالکل الټه شي هغوی به د دوی سیویرز نه بلکې هغوی به د دوی دشمنان شي او غصه به یې وته چې ښه تاسو زمونږ عبادت کړو نو وایذا هر کله حشر الناسو کله چې راجمع شي خلک کانو نو ای به دوی لهم د دوی دپاره اعداء دشمنان
وکانو اور هغوی به ای به عبادتهم د دوی د عبادت نه کافرین انکار وکړي. دا رسولان will be in complete denial, they will reject and they will be in shocked. چې تاسو زمونږ عبادت کړی وای، مونږ خو تاسو الله ته رابلولی. وایذا هر کله تتلا چې تلاوت کیږي علیهم په دوی باندې آیاتنا زمونږ د آیتونو بینات واضح، قال الذین نووی هغه خلکو کفرو چا چې انکار کړو للحق د قرآن نه د حق دل سے لما جاءهم چې کله راشي دوی ته، چې کله دوی ته راشي دا قرآن، دوی وی هذا سحر مبین، دا خو جادو دی ظاهره. دوی دا خیال او چې دا قرآن نبی علیہ السلام ځان خپله جوړ کړی دی. د قرآن د آیتونو په هغوی باندې یو دومره ډیپ اثر و چې دوی په ډېر سوچ کې لاړل د هر آیات په باره کې. دی وډ بی ان چې دا کم الیکوینس دی پکې، کم بیوټي دی پکې، کم ریدم دی پکې. نو دوی به لږ ساعت بلکل هغه سکته کې لاړل. بیا به وی هذا سحر مبین، دا جادو دی. جادو خلک په سترګو اینی که اوري، جادو خلک اینی. موسی علیه السلام چې کله سټاف په اوبو کې واچو نو اوبه چې کم دی هغې کې لاره جوړه شوه، نو دا جادو دی چې کم ته په سترګو اینی، the one which you can see. خو جادو د خبرو سره د قرآن په دوی باندې دومره اثر و چې قرآن به دوی واورېدو نو په اورېدو کې به دوی وی چې دا جادو دی. ام یقولون بلکې هغوی وی افتراه چې دا خپله جوړ کړی دی. نبی علیہ السلام ته اشاره چې دا خپله هو دا قرآن خپله جوړ کړی. قل یا رسول الله دوی ته ووایه ان افتریته، اگر کما دا خپله جوړ کړي، که دا قرآن ما خپله جوړ کړي او زه په الله باندې دومره لوی دروغ ویم چې دا قرآن ما ته د الله نه راځي، که دونه غټ دروغ زه ویم، نو فلا تملکونه، نو نشته د ستاسو څه اختیار لی زما په باره کې من الله د الله د عذاب نه د بچ کېدو شیئن اسم. که دونه غټ دروغ زه ویم نو د الله عذاب به په ما راځي او د هغې نه تاسو ما نشي بچ کولی. بیا you have no control over عذاب. دونه غټ دروغ زه په الله ویم nobody can save me then. هو هغه سره هو هغه عالم اصل علم دی بما د هغه خبرو تفیزونه چې کم تاسو گفتگو کوئ فیه د دې قرآن په باره کې. د فازه افیزو افازه تفیزونه د دې مطلب دی چې په یو سپورټس ګراوند کې، یو غټ ګراوند کې یو غټ کراود، یو ډېر غټ خلک په یو ځای باندې را دننه شي. افازه هغې ته میلیږي چې کله یو جګ د اوبو ډک شي او ته بیا هم په هغې کې اوبه اچې او د جګ نه اوبه ګرد چاپېره غورځېدل شروع شي، هغې ته هم افازه ویلی کېږي. نو افازه مطلب دی چې کله یو انسان خبرې کوي او سوچ نه کوي. He's just running mouth, talking trash and not thinking about it. د یو خبرې باره کې هم سوچ نه کوي، بس مسلسل لګیای خبرې کوي. This is افازه تفیزونه. د نبی علیہ السلام says د الله په حکم که دا قرآن ما خپله جوړ کړي او د الله عذاب نه تاسو ما نشي بچ کولی، اور الله سره علم دی د هغه خبرو، د هغه بک بکا یو بک بیکو، د هغه بکواس خبرو چې کم تاسو د قرآن په باره کې کوي، د هغه علم د الله سره دی. کفا به کافی دی هغه الله شهیدن بطور گواه بینی زما درمیان و بینکم او ستاسو درمیان، و هو الغفور الرحیم، اور هغه ډیر بخونکی ډیر رحم کوونکی دی. دومره سخت آیات په آخره کې الله تعالی سید غفور الرحیم means there's a chance of coming back. که تاسو واپس راتل غواړئ، که معافیو کوي، استغفار وکړئ، الله تعالی ډیر بخونکی ډیر زیات رحم کوونکی دی. قل یا رسول الله دوی ته ووایه ما کنته نیم زه بدعن یو انوکا بدا means new creative messenger. زه څه اولنی رسول نه یم من الرسل د رسولانو نه، وما ادري او نه زه او نه ما ته شته پته، وما او نه ادري ما ته علم دی ما د هغه څه یفعلو چې کم به کیږي بي زما سره. د دې اشاره د ورځ آخرت طرف ته نه ده چې نبی علیہ السلام وی چې ما ته د ورځ آخرت نه ده پته چې ما سره به څه کیږي. نبی علیہ السلام ته د خپل مقام پته ده چې د ورځ په آخرت په د نبی علیہ السلام کم مقامي په جنت کې. د دې اشاره دنیا طرف ته ده چې ما ته نه ده پته چې سبا به ما څه کیږي، ما ته نه ده پته چې په طائف کې به ما څه کیږي، په مدینه کې به زما سره څه کیږي. په طائف کې نبی علیہ السلام was stoned to death. په مدینه کې نبی علیہ السلام was welcomed as a ruler.
الته په مدینه کې یو بادشاه شو او په طایف کې هغه باندې کاڼو باران شو. نو ماته نه ده پته چې زما سره به څه کېږي، ولا او نه ماته پته ده بکم چې د ستاسو سره به څه کېږي. ان اتبعو او نه زه پیروي کوم الا مگر ما یوها د هغه څه چې کوم ماته وحي کېږي. ما سره د فیوچر، ما سره د خپل ځان علم نشته چې سبا به ما سره څه کېږي، بل ورځ به ما سره څه کېږي. زه خو هغه څه یم چې کوم ماته وحي کېږي. الیه زماته، وما انا او نه یم زه الا مگر نذیرون یو یرونکې وارننګز ورکولو والا، مبین ډېر واضح. قل یا رسول الله دوی ته ووایه ما کنتو بدعا، نه یم زه بدعا څه انوکه څه نیو کریټیو مسنجر من الرسل د رسولانو نه، وما ادري او نه ماته علم دی ما د هغه څه یفعلو چې کوم به کېږي بي زما سره، ولا او نه ماته علم دی بکم چې څه به کېږي تاسو سره. ان اتبعو او نه زه پیروي کوم الا مگر ما د هغه څه یوها چې کوم وحي کېږي الیه زما ته، وما انا او نه یم زه الا مگر نذیر مبین وارننګز ورکولو والا ډېر ظاهر. قل یا رسول الله دوی ته ووایه ارأیتم آیا تاسو ماته ووایه ان کان اگر دا قرآن دی من عند الله د الله نه، وکفرتم او تاسو کفر کو به د دې سره، وشهد او گواهی ورکړی د شاهدون یو گواه من بني اسرائیل د بني اسرائیل نه. د موسی علیه السلام طرف ته اشاره ده چې په نبی علیه السلام خو موسی علیه السلام گواهی ورکړی وه. په تورات کې د رسول علیه السلام ذکر راغلی دی، بیا تاسو ولې انکار کوئ؟ الا مثله د هغه په مثل، یعنی د نبی علیه السلام په مثل یو رسول تیر شوی موسی علیه السلام. موسی علیه السلام ته شریعه ورکړی شوی وه، نبی علیه السلام ته شریعه ورکړی شوی وه. موسی علیه السلام هجرت کړی و، نبی علیه السلام هجرت کړی و. موسی علیه السلام ته د جهاد حکم شوی و او نبی علیه السلام ته د جهاد حکم شوی و. او تر دې آیت پورې په قرآن کې جز نمبر 26 کې موږ رسیدو. د ټولو نه زیات چې کوم رسول منشن شوی دی په قرآن کې هغه کم یو دی موسی علیه السلام. نو په قرآن کې د ټولو نه زیات ذکر د یو رسول راغلی دی موسی علیه السلام. او نبی علیه السلام دی بني اسرائیل ته، د موسی علیه السلام نیشن ته نبی علیه السلام دعوه کې هغوی ته انکار کوي. نو الله تعالی ورته وایي ستاسو د بني اسرائیل نه یو رسول موسی علیه السلام په نبی علیه السلام باندې گواهی ورکړې وه. فآمنه پس هغه ایمان راوړی. واستکبرتم او تاسو تکبر کو. ان الله لا يهدي القوم الظالمین، بشک الله تعالی نه هدایت ورکوي ظالم قوم ته. په یهودو کې داسې علما وو، په بني اسرائیل کې داسې علما وو چې په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی و، څنګه چې عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه چې کوم یو ډېر غټ یهودي عالم و، په نبی علیه السلام هغه ایمان راوړی و. نو داسې ټول بني اسرائیل د هغوی په کتاب کې منشن و. موسی علیه السلام په تورات په شریعه کې دا منشن و چې آخري نبی به راځي صلی الله علیه وسلم. اور هغوی په خپل ایمان او د موسی علیه السلام په ایمان او، بٹ ستاسو ته تکبر وکړو. واستکبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمین، الله تعالی هدایت نه ورکوي ظالم قوم ته. With this we conclude. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.